حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې یو امام او درې مقتدیان نی نو د جمعې مونځ نه کېږي، کم از کم دغه عمر وي. دا 15 وخته مونځ په ځنګل کې هم کېږي، په صحرا او په دشت او بیابان کې هم کېږي، خو د جمعې مونځ په دشت او بیابان کې او په صحرا کې او په ځنګل کې او په وړو وړو کلو په بانډو کې د جمعې مونځ فرض نه دی. 15 وخته مونځ په نارینه زنانه غلام او وینځه او آزاد په ټولو دی، خو د جمعې مونځ په زنانو نشته، په مریض نشته، په مسافر باندې نشته. هغوی به د جمعې په ځای باندې د ماسپښین 4 رکعته فرض کوي، سنت به ورسره وي. او د جمعې مونځ په خاریې والا فرض دی، د خاریې په خلکو جمعه فرض ده. او قریه کبیره غټ کلی چې هغه په حکم د ښار کې وي په هغوی فرض دی، او په وړو دیهاتو باندې د جمعې مونځ فرض نه دی. چې په یو کلي کې 400 500 600 700 کسانی هغوی موږ هم د جمعې مونځ کوو، نو په هغوی د جمعې مونځ فرض نه دی، ځکه دا دیهات او بانډه ده. کم از کم چې 1500 انسانان نارینه زنانه لوی واړه په یو کلي کې یو ځای اوسیږي، دکانونه پکې وي، ضروریات پکې ملاویږي، نو دا قریه کبیره حسابیږي، غټ کلی. او بیا په دې کې لکه د خاریې په شانتې د جمعې مونځ شته. په وړو کلي کې د جمعې مونځ فرض نه دی. دا دې څوک نه وایي چې دا حکم خو عام دی، یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو. نو ایمان والو کې خو ښځه ده، په ښځه د جمعې مونځ نه دی فرض. ایمان والو کې غلام دی، په غلام خو د جمعې مونځ نه دی فرض. ایمان والو کې مریض او مسافر دی، په مریض او مسافر خو نه دی فرض. نو دغه شانته ایمان والو کې د خاریې خلک هم شته او د بانډې خلک هم شته. نو د خاریې په خلکو شته خو د بانډې په خلکو د جمعې مونځ نشته، که کوي نو هسې به کوي، کېږي نه. بعضې ځایونو کې خو چې لوډ سپیکر ورسېده کوم جومات ته، نو یو استاد د جمعې مونځ به کوي، لوډ سپیکر هم راوړی دی، که نور څه پکې وي او که نه خو لوډ سپیکر ورته لګېدلی، بیا به جمعې مونځ کوي. او بعضې خلک په دې باندې د جمعې مونځ کوي چې مسلې ورته کوو. دا مسلې ورته ماسخوتن هم کولی شي. د جمعې مونځ د مسلو په باندې د څوک شروع کوي نه، چې مسلې ورته کوو. دا مسله ماسخوتن ټول خلک کوزګاري ورته کوه. په بانډو کې خلک څه کوي؟ ماښام ماسخوتن بالکل اوزګار ناستې کوه ته مسلې. نو چې کوم ځای د جمعې مونځ فرض نه دی او خلک یې کوي، د هغوی غاړه بنده د ماسپښین 4 رکعته فرض، دا په دوی قرض دی، دوی ګناهګار دي په دې چې ولې فرض مونځ پرېښی دی. که د چا د یرې م شروع کړي نو یریږئ مه. که ډېر زیات مجبور یو د هغه سره د جمعې مونځ کې، نو د جمعې مونځ دې شوی نه دی، د نفل کړي، خو 4 رکعته فرض وکړه چې د ماسپښین غاړه دې خلاصه شي. د جمعې د خطبو په منځ کې بعضې خلک داسې دي چې امام په منبر کینی او خطبه یو ووایي بیا کینی، نو دغه وخت کې امام هم لاسونه پورته کوي او مقتدیان هم لاسونه پورته کوي، دعا کوي. دا دعا نشته، دا دې کوي نه.